حضرت خوشاله شوم چې تاسو سره ناسي مو په لاس باندې راغله. د روایت مطابق په دماړو به پوښتنه هم دغه وي چې مولانا اکبر حقانی دا په کومه خوره باندې او په کوم سن کې را پیدا شو، بیا عصري تعلیم څومره دی او علمی طرف ته چې بیا په کوم سن کې رالو او کوم مدارسو کې پاتې شو، فراغت د کوم ځای نه او په کوم سن کې شو. سم او زما خو تاریخي پیدایش چې دی هغه 1987 دی. تاریخي پیدایش صحیح. ما عصري تعلیم چې دی سکول ما اومه پورې چې کله سکول وي نو ما په اوم کې سکول پرېښود، بیا دغه مې شروع کړو، علم مې شروع کړو، لکه د څلورم نه ما حفظ شروع کړو چې سکول کې څلورم کې وم، نو پنځم شپږم اوم دا 3 کاله ما سکول هم وي او دې سره مې حفظ وم. اوم کې مې بیا سکول پرېښودو او علم مې شروع کړو. تورسک چې دی د مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې کلی چې دی دا زموږ مادري علمي ده. زما د علم آغاز چې دی هغه د دغې کلي نه شوی. صحیح. د مفتی صاحب د مدرسې ته بیا وروستو تللی وم، هلته بله مدرسه ده فاروق اعظم. رومبې د علم آغاز د متوسطې نه ما په اوم کې سکول پرېښودو او هلته مې متوسطه شروع کړه. هلته مې متوسطه اوله وویله، بیا د مفتی صاحب د مدرسه کې مې 15 کاله علم وکړو. صحیح. بیا وړې دورې له ګجرات ته لاړم او غټې دورې له اکوړي ته لاړم. 2012 کې مې د اکوړي نه بیا فراغت وشو. اوم کې مې سکول پرېښودو، خو چې بیا مې کله علم یو څو کاله ووي بیا مې ورسره پرایویټ داخلي کولې 19 او 11 او 12 دغه عصري تعلیم مې اوس د 14 پورې دی فی الحال. لکه مونږ دا ویلی شو چې تاسو عصري تعلیم بیا کنټینیو ده او فراغت هم چې کوم دی د حقانی نه شوی دی په سن 2012 کې. صحیح. دغه مراته ونیل حضرت چې پیدایش په کومه خوره شوی دی؟ زمونږ خو اصل کې ابایي کلی چې دی که نه چې خو ملا یوسف دی، خو د غربت دغې نو زما خپل پیدایش چې شوی دی په بونیر کې انغاپور یو کلی ورته وایي، انغاپور د تورسک ورسره دی. پیدایش مې هلته شوی دی او یو ذاتي طور د ملا یوسف کې. صحیح. تاسو چې په کوم وخت کې حضرت علم شروع کوو نو دغه یو د انحطاط دور و، خلک چې کوم دی تکنیکی علم طرف ته راتله یا عصري تعلیم طرف ته راتله، په دغه وخت کې تاسو علمي سفر آغاز څنګه شو؟ علم ته رجحان څنګه راغو؟ علمي کورنۍ سره تعلق لرل که خپل هم ذوق شو؟ نه جی زمونږ کورنۍ خو بالکل علمي نه ده، نه د علمي دغه سره څه تعلق. زما ماماګانو د هاشم سر چې دی ایلی کلی هاشم سر دغلته زما ماماګانو، زما بابا چې دی د مور د طرفه پلار هغه تبلیغ کې وخت لګولی، هغه خپل بچی حفظ ته داخل کړو او مونږ به د ماماګانو کره ډېر اوسېدلم. زه مې خپلو ماماګانو ځان سره روان کړم او مدرسې ته یې بوستلم. نو ذریعه او واسطه د علم او د دې سفر آغاز چې شوی نو هغه زما د ماماګانو له کور نه شوی چې ماماګانو به ولې وم او بابا مې تبلیغ کې وخت لګېدلی، د هغې وجې نه زه ماماګانو به وستلم. حفظ ما د هغې په دغه باندې شروع. صحیح صحیح صحیح. حضرت که مونږ وګورو په ډېر لږ وخت کې په نوجوانۍ کې تاسو ته الله تعالی ډېر لوی مقام او ډېر لوی شهرت درکو، خصوصا د خطابت په میدان کې. نو که مونږ وګورو خطیبان په 3 قسمه باندې زما په خیال چې دي، یو واعظین دي چې وعظ کوي، د چا په خطاب کې چې کوم دی طنز و مزاح زیات وي، د چا په خطاب کې چې کوم دی جذبات زیات وي، د خلکو جذبات راپاري. نو ستاسو په خطاب کې خو واعظ بالکل همیشه وي، خو دې کې یو درد هم وي، دې کې چې کوم دی یو اخلاص هم وي. دغه دومره لږ وخت کې دا شهرت دومره بیا موندو وجه څه و؟ رجی د دې په شا خو د راز مونږ ته پته نه لګي او دا دعا به کوو چې الله دې دا شهرت زمونږ د قبولیت ذریعه وګرځي. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جبریل امین، نبی علیہ السلام ته وایي دا پلانې صحابي نه دی. نبی علیہ السلام حیران شو چې جبریل امین له د نوم څنګه ورځي. نبی علیہ السلام ورته نوم واغست، دا پلانې صحابي نه دی. نبی علیہ السلام ورته وایي تاسو دې څنګه پیژنئ؟ ویلې په اسمان کې او د ملایکو په ټولګي کې د بار بار ذکر کیږي نو ما د ځکه د نوم راځي. اصل چیز خو چې قبولیت دی. موږ به دا دعا کوو چې دا شهرت الله زموږ د قبولیت ذریعه وګرځي. لوی امتحان دی، څومره چې شهرت سیوا کیږي دومره امتحان سیوا کیږي. یقین وکړه جی عمرې له تللی وم حرم شریف کې، دقه شان ناسو د حرم شریف په غولي کې ملګري را سره علما، ما ورته ویم په دې ځای تاسو ما ته صرف اجازه تو کې زه دا پیجونه مکمل بندوم. لکه بعضې وخت کې داسې حالات راشي چې سړی دا شهرت نه دی، دا سړي پورې لږ ګران شي، سړی خپل عبادت نشي کولی، مون نشي کولی، خو چې زه داسې ورپسې خلک در روان دي. مې څه پته لګي که دا شهرت چېرته زمونږ د وبال ذریعه وګرځي دا میډیا. ما ورته وی حرم شریف کې ناست یو، تاسو را سره اتفاق وکړئ په دې ځای زه دا پیجونه بندوم، دا نن نه نور زه د میډیا نه شاته کېږم. هغې ملګرو راته حرم شریف کې وی چې مونږ تا ته دا اجازت نه درکوو. بس او چې کوم مې استادان دي هغې راته هم دا
وایي چې نه ته به پیج نه بندوي. صحیح دا یو ښه فایده خوري معاشره کې ګورو چې لکه وایي چې ډېره فایده ترې نه خلک اخلي. صحیح په دغې بنیاد لګیا یو جنس. ښه جي ښه الله دې ستاسو دغه شهرت قبول کړي.